کې وچولې. د دې انس بن مالک رضی الله تعالی عنه مبارک کور د صحابه کرام مالکیږي. فرمایي کله چې وته روټۍ کې خودل نو هغه ساده چې حضور علیه السلام په خپل لاسونو مبارک وچ کړي دي هغه وته د دسترخوان په ځای باندې وغوړولو. کله چې صحابه کرام مبارک خوراک کوي د خوراک نه پس انس بن مالک رضی الله تعالی عنه خادم ته فرمایي دا سندوي او دوی تنور ته ورواچو په تنور کې اور بلیږي. دا صحابه فرمایي نو میلمانو دا خبر عجیب وګڼله چې دې د ګرانۍ دور ته وګوره کپړې خلکو ته نه میلاویږي. او انس بن مالک سے فرمایي چې دا کپړه تنور ته ورواچوه خو یې موږ غلي پاتې شو په دې کې څه وخت بس انس بن مالک سے هغه خادم ته وایي چې ورشه او هغه کپړه د تنور نه واپس راواخله. هغه خادم چې کله ورغی نو د حضور علیه السلام مبارک د لاسو سره کپړه مبارکه لوېدلې ده اور کې ټول ګندونه سېځلي دي او کپړه پاکه صفا د تنور نه راووتله. سبحان الله. انس بن مالک رضی الله تعالی عنه صحابه تپوس کوي انسا رضی الله تعالی عنه دا څه خبره ده چې اور باندې ورکړې سېدي دا کپړې ونیولې ونسېدله موږ خو د دې نه خبر کړه دا عامه کپړه نه ده دا هغه کپړه ده چې د رسول الله علیه السلام د بدن مبارک سره لګېدلې ده. سبحان الله. کپړه چې د حضور علیه السلام د بدن مبارک سره لګېدلې ده نو ځکه یې کور نسلي هغه اعلان کوو چې صحابه سره دومره محبت کړی او رب ذوالجلال دومره مقام ورته ورکړی ده چې د صحابه حضور علیه السلام د بدن سره کوم څه لګېدلی نو هغه اور نه دی سېدلی. چې بله یو واقعه موږ راغلې ده حضرت فاطمه بی رضی الله تعالی عنها دې یو پیره روټۍ پخولې په تنور کې حضور علیه السلام راغی ورته فرمایي لورې که ستا خوښه زه به سره روټۍ وګرځوم نو هغې ورته ویې بابا ستا خوښه ده پیغمبر علیه السلام مبارک په خپله باندې په خپل لاس مبارک یو روټۍ په تنور کې ولګوله. په دې کې خبره ډېر شوق شولو او عایشې به چې کومې د فاطمې بن هاشم روټۍ لګولې په تنور کې ټولې پخې شوې کم چې پیغمبر علیه السلام لګولې هغه په شان یې په تنور کې پرته ده. راغله عرض کې د الله حبیب ته چې کومه روټۍ لګولې هغه خو اور نه سېځي. محبوب علیه السلام مبارک ورته فرمایي ای فاطمې دا خو د دنیا اور دی که د جهنم اور پسې راولي نو بیا یې موږ نشي سېځلی. سبحان الله. د دنیا اور دی د دې سره د چا لاس مبارک لګېدلي دي دې ته کورونه څه نشي ویلی دا اور نشي پخولی هغه یې واپس راویستله بیا فاطمې په خپل لاس پورې ګوره واپس پاته شوه. عرض مې دې پورې کوی چې د محبوب علیه السلام سره صحابه دومره مینه کړې ده نو صحابه د چا وینه څکلل دا بدن ته نقصان هم ورکوي بدن ته نقصان هم ورکوي او حرام هم ده خو چې د نبي علیه السلام مینه مبارکه راغله نو صحابه بیا د چا نه تپوس نه کوي چې آیا دا وینه څکل جایز دي که نه جایز دي بې دلیله خو بس د خپل محبت نه هغه وینه مبارکه څکي رب ذوالجلال بیمارۍ هم د جهنم اور به هم حرام. سبحان الله. نو دې منافقان به زده کوي چې یاره موږ صحابو په شان ایمان راوړو صحابو څه دي هغه فلان دي نعوذ بالله ولې هغوی د حضور علیه السلام سره دومره مینه کړې ده چې د حضور علیه السلام مینه مبارکه یې چېرته کې ځمکې ته نه ده پرېږدي د حضور علیه السلام مینه مبارکه هم هغوی نوش کړې ده وڅکلې ده د دې د ځان لپاره سعادت ګڼلې دی د حضور علیه السلام د پوزې مبارکې اوبه مبارکې ځمکې کې چېرته نه دي پرېږدي بلکې هغوی په خپلو مخونو باندې د برکت لپاره راکاږلي دي. یاره کله چې حضور علیه السلام حج مبارک وکړو د حج په مقام کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک سر مبارک وخریلو صحابه کرام مبارک راځي او قطارونه او صفونه د حضور علیه السلام مشکو ته جوړیږي. موږ ورته وایو د حضور علیه السلام د عزت او د ادب تپوس د صحابه کرامو نه وکړه. رسول الله علیه السلام چې کله ویښته مبارک واړه کړي دي یا یې د سر مبارک خریلی دی ویښته مبارک یې زموږ د صحابه کرام نه دي پرېښي. حضور علیه السلام لا وښې طرف وخریلو بیا یې ګس طرف وخریلو صحابه په صفونو کې ولاړ دي او راځي هر یو صحابي د حضور علیه السلام مبارک د ویښتو نه څه حصه مبارکه ورکوي او هغوی د ځان سره د ادب دپاره
او د عزت د برکت لپاره ساتي هم هغه وخت مبارک چې د دې وخت مبارک د یو وخت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ترسیدل سبحان الله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ دا چې کړو چې د رسول سلام دا وخت مبارک خپل کم جنگي کوی شو دوست باندې جوړه میخبر ورته لیکي په هغه په دې سر کې دا وخت مبارک جنگل تاسو دنه کې محفوظ کړ دې چې وکړ هم جنگل درو د رسول اسلام هغه ټوپۍ مبارک هغه ټوپۍ چې کوم د رسول اسلام په تو هغه د سر کړو نو خدای تعالی ورته ارمنه چې فتح سبحان الله وسنګ ور دې برکت فتح ورکړه دې په خپل وی فرمایي وی زمانه یو پیر دغه ټوپۍ یو په یو جنگ کې پریوتل صحابه لګیا دي او د کفارو سره جنگيږي میدان جنگ لګېدلې دي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مبارک جنگ کوي خدا اسنرا کوزيږي او خامخا ګرځي او خپل ټوپۍ د جنگ میدان کې ګوري صحابه ته فرمایي اے خالد بن ولید دا سر کې دا میدان جنگ دی دا شدا په حفاظت وکم د کفارو سره جنگيږي دی وته وینا زمانه ټوپۍ پریوتي زخر ټوپۍ عالما او توای ټوپۍ اغستل لازمي دي په دې ټیم کې بتاوني د خپل ځان حفاظت لازمي دي وته فرمایي دا عامه ټوپۍ نه ده په دې کې د امام الانبیاء د دوام سردار جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم زلف مبارک پرتی دي په زنوان چې زمانه دا ټوپۍ په ځمکه پریوځي بیا وته فرمایي وای مال چې رب جلال څومره فتح راکړي دي نو ما ته پته ده چې مال رب جلال دې ټوپۍ د برکت د فتح راکړي دي سبحان الله خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ مبارک جنگی میدان ته لاړو خود دې مبارک نام در ټوپۍ چې محبوب علیه السلام وخت مبارک پکې موجود ده د کپور کې پاتې شوی و او د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په بل ټوپۍ کې میدان جنگ ته تلو دیو خوشو جنگ وکړو خو هغه زړه مزي نشته دی په کفار باندې فتح وطن میلاویږي په دې کې د کور والا بیبي مبارکه په اس باندې ناستلا او ټوپۍ ولا میدان جنگ ته راوړ خالد بن ولید ټوپۍ دې بسر کا سبحان الله سبحان الله او داسې محبت سره کړی دی چې د خپل ځان نه د خپل اهل و عیال نه او د خپل عزت نه د هر څه نه پسې کېږي ګور دا ډېره غټه خبره ده وړوکې خبره نه ده موږ تاسو وایو ډېرې دعوې کوو زما د افغانستان سره ډېر محبت دی د خپل ځان نه راته ګران دی او زما د مال سره قربان دی نو دا اصل یې په خپل باندې وي او دا اصل چې څوک دونه محبت کوي هغه ورته وایي چې یاره راشي دلته ټول سنونه او دا کړه د مال د خپل مخ باندې راکړي راکړي دې کوته دې باندې کوم شي راکړي دا موضوع سره د صحابه باندې چې حضور اسلام چې کله فرمایي په خپل صحابه او د حضور اسلام سره داسې محبت دي من القرآن وځکه سمي چې موږ ایمان ورته سمي ایمان چې دي مقلان نو که تاسو تاسو مقلان وای زړی عقیدې ولا خلکو د نن سبا څوک مشرکان وای مقلان وای دې په خبر باندې په دې خبر باندې دې نه خلک خوشاله شي چې صحابه کوم خلک منافقان او مقلان وی ولی د نبی اسلام په ادب د وجینا د عزت د وجینا تعظیم د وجینا چې موږ درمو یو څه کولی چې د محبت د نبی اسلام سره موجود دي ذکر راځي سبحان الله الحمد لله مخکې دې ته یو خبره بل خبره ده د حضور الاسلام والسلام سره د صحابه دوی مینه کړې د حضور الاسلام والسلام چې وکړه او د کېدلو نو د کټ مبارک پاکي د لرګي وروخه د کټ نه لاندې نو پاکي په حضور الاسلام د شپې وړه ورکړه یو ورځ دا حضور الاسلام والسلام په دې یوه کې یو شپه بول مبارک وکړه اوس بول داسې وسیل دی چې د دین خلک نفرت هم کوي او دوی یو ورځ دا وکړه چې دا حرام شي دی
او بدبوی سیز دی او دا جایزه نه دی چې انسان په خپل بدن باندې راکړي ولې موږ شریعت فرمایي چې چې د چا کپڑا یا بدن په بول باندې لون شول نو دې به تاسو وینځي او دا هیڅ اثر نه کوي ختمه او دا استعمال حرام دی په اساس شریعت کې رحمان او فرمایي چې حاصل علم نه دی چې حاصل شي لمکتبه او مکتب راج مذهب وايي عشق سیوا دې مذهب او تشاهي شکر لبا گل سار سین غوا او فرادیو کې نادیا کل عجبی منتخبا او عشق حاصل علم نه دی چې حاصل شي لمکتبه حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بدلو کی مبارک کی بول مبارک کړی دی حضرت برکہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راضی تشکیلا واسیم فرمائے دیر تکیشو ما برکت ملاوی دنی ما تخفت راشی فریدو فکی حضور علیہ السلام بول مبارک کړی دی حضرات پہ وطن و بول مبارک می کوئی قاضی باندې وصلہ سبحان اللہ داس د نبی اسلام صحابیرا دا تاسو نه دي چې آیا د نبی اسلام بول مبارک سپیل جایز دي کنه جایز دي په دې کې د جانا نه وایي بلکې بغیر دلیل اگر دا خبره مني چې هغه د حضور اسلام بول مبارک چې د عام خلکو ته کې نه دي نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی جناب خواندہ سرکار مبارک محترم سامعین کرام حضرت برکات رضی اللہ تعالی عنہا دا دین اسلام نه خبرو ورته بدل چې بول دا حرام اسلام او د نبی اسلام سره دوه مینه محبت دي چې د حضور علیه السلام مبارک د محبت په حال کې د چا په فینه طرف کې او بول مبارک د حضور علیه السلام سکین څنګه وو منافقان چې رسول الله ایمان نه ورو ذکر دا مخکران دي ورونو ارمي دې کولو کله چې حضور علیه السلام مبارک راغی فرمایي چې په دې روح کې زما په مبارک راځو په اوس نشته دا فرمایي قربان حضور عسکری حضور علیہ السلام مبارک د مسکین دا څنګه نه فرمایي چې قبول ورکړه دا ورته سم حرام کار کړی دی نعوذ بالله دا څنګه نه فرمایي بلکې فرمایي وتا وستا په ګیر باندې چې وکړه درد راتلو نو د دې بول مبارک د برکت الله ستا په ګیر باندې چرته کې درد درځي صحابي فرمایي وای د دې مبارکي په ګیر مبارک چرته درد نور راغلی تر دې چې دنیا نه لاړ سبحان اللہ دا برکات د جلال موسی محمود علیہ السلام نن سبا یو عالم دی یو مولا دی عالم دی دا هغه چې تاسو کړی چې یو عیسائی تاسو کړی چې حضرت عیسی علیہ السلام د خدای تعالی د معجزو ورکړی و چې عیسی علیہ السلام په مړی نو آیا نبی علیہ السلام مبارک چرته مړی راځي کړی دی هغه په پاک نام د زور کړیو نو د ځان د دین اسلام پر داعی وای او زوی د دین اسلام دعوت کی تبلیغ کوم هغه څه جواب ورکړي هغه اسلام بدبخت او دا الله هم بدبخت او صحیح په دې بدبخت چې تاسو کوي نو دا هغه بدبخت نه تاسو کې چې د حضور د غلام نه تاسو کې تعالی جواب دی سبحان اللہ نو هغه ځای ته څه جواب ورکړي سره د دې چې دنیا په تاسو کې ټول باندې خاطر چې دونه ضرورت خلک مسلمان دونه ضرورت خلک مسلمان کا کومه دې خپل مسلمان دې نو خاص مسلمان ورونو دا کومه چې په قرآن کې دې ثبوت نشته او په حدیث کې دې ثبوت نشته او په اسلام کې دې موږ توایو هغه عیسایون د حضور علیه السلام اوصاف او کمال او ردل او هغه په قسمت کې وینو شاید چې د نبی اسلام د تعظیم خبره اوریدلې او عیسائی زړه اسلام ته مایل شي ایمان راوړی د حضور علیه السلام د غلامانو جواب وره
मुमतवायु ची हुजूर अलैहिस्सलाम रब जुल जलाल फरमाए वरफअना लक जिक्रक ए महबूब अलैहिस्सलाम वसलाम साशान मुस्ताद पर बुलंद करे उच्चत करे दे या ईसा अलैहिस्सलाम रब जुल जलाल नवाजी मकाम पर करे दे बड़ी दुनिया की बंदी करे दे खुद महबूब अलैहिस्सलाम का कमाल दे ची महबूब अलैहिस्सलाम वसलाम गुलामी चा करे दे गुलामा में मुंडिया बड़ी बंदी करे दे सुभान अल्लाह रसूल इस्लाम गुलामा में बड़ी बंदी करे नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत या रसूल अल्लाह जनाब गौस ज़मान खानदान सरकार मुबारक से गौस ज़मान जनाब खानदान सरकार मुबारक से जिंदाबाद शादी औलिया जिंदाबाद जिसकी ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद ये मेरे जनाब का ताने फिर से जिंदाबाद जनाब का ताने फिर से जिंदाबाद मेरे किराम अर्ब मिसाज दौड़ाने जा कोलो चिदा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दर गुलामी जाकड़ी मावरम दे पाक उमर कमाल करे चिबड़े राजू निकली उस इंशाअल्लाह मुबारक शक्ल गल बखावला दावत सबाया फरमाजी कबड़ी अलामत जलालुद्दीन सैयद रहमतुल्लाह अल रसाइल पूरा अवलीन मस्जिद और बेन मस्जिद बनी की बाकायदा बात जिक्र करे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुबारक बड़ी उम्र की निकली और उन्होंने सारी खबरें हम करी सुभान अल्लाह और बनी की ज्यादा खबरें जिक्र करी कि हुजूर अलैहिस्सलाम सहाबा किराम ज़नानुहum और नारिनुहum बड़ी रात निकली सिर्फ तैयबा के ऊपर दुआ कर तैयबा कर बंदे का और बेदार और वापस मिल जाती है सुभान अल्लाह कि द डूंगट द पुष्पम हो के आएगा गोर खुशबुए दे और खुशबुया न दे द बल खुशबुए का पुष्प के द बोरान का पुष्प का कि आया तो गोर सुना खुशबुए करता तो ईसाई बंदों का आगे और द डूंगट बंदों का नहीं पुष्प करे तुम कोई इतना द बोरान का पुष्प की जिसका ईमान का की गरीब का की रब जलाल को सार गोर और रसूल ने बखल लगाम मसा आमीन